السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو لګر بګر پاکستان ته نوی ځناور راغلی دی. مینوالو دې بې شمېره کسان خوړلي دي او بې شمېره کسان یې عزتمنو وژلي دي. راځئ مینوالو موږ سره ټول معلومات تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو لګر بګر نوم به تاسو به اورېدلی وي، ځناور خو به هم لیدلی وي، خو د منځ نه به تاسو د څه نه وئ خبر چې د دوی کار اخر څه دی. مینهوالو د لګر بګر کار دی د انسان وینه څکل، چې دا په کوم ځای کې عزتمنو ماشومان سیږي، زنانه سیږي، نو دوی پې سمدستي ورمنډه کړي او دا د دغه مړو نه یا د خولې نه ونیسي او وینه ترېنه راکړي او بیا په دغه طریقه باندې عزتمنو ماشومان هم ووژل شي او چې په چا باندې خوله ولګي عزتمنو د هغوی بچ کېدل ډېر په مشکله باندې دي. دا انتې عزتمنو د شپې په یو کور باندې ورغلي دي او ورسره 3 زنانه او 4 ماشومان خو یې خوړلي دي. مینهواله چې په دغه کې عزتمنو 2 زنانه بچ دي، یوه زنانه پکې وفات شوې ده چې ځکه عزتمنو چې د دې د خولې جراثیم دومره تیز دی چې 2-3 ورځو نه دغه کس سیوا نشي پاتې کېدلی. 2-3 ورځې ژوندی وي چې اسپتال ته هم لاړ شي عزتمنو د دوی تر اوسه پورې څه علاج خو هم نه دی راوتی. دغه د لیونو سپو ستنې ورته وهي خو په دغه علاج عزتمنو د دوی نه دی. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد عمده ده چې خپل ماشومان هېڅکله ځنګل ته ګنو خوا سره د جوارو خوا سره مه پرېږدئ. دا خاص په ګنو او په جوارو کې ډېر ناست وي. د شپې ناوخته خو یې مه پرېږدئ ځکه عزتمنو چې د شپې ناوخته دوی دغه د ځنګل نه راوځي او خپل ښکار کوي، یعنې وینې پسې ګرځي، خو چې وینه ورته میلاو نشي بیا په ځناور باندې ودانګي او د ځناور نه دغه وینه څکي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د داسې عزتمن نن معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در